بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. پنځمه سپاره سورة النساء آیت نمبر 82. مخکې سره ربط دا دی چې هر کله منافقینو د صدق قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت نه انکار کولو، پدې کې شک کولو، نو الله رب العزت هغوی له زجر ورکوي په عدم تفکر او تدبر په قرآن کریم کې. مطلب کدی د قرآن کریم په دلایلو کې سوچ او فکر وکړو، نو دوی ته به دا خبره واضحه شي چې او دا قرآن هم د الله کتاب ده او محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق رسول ده. نو په دې خبره ولا زجر ورکوي، ځکه د قرآن کریم د نزول چې کم حکمتونه دي الله رب العزت د څه دپاره قرآن دنیا ته را لېږلی دی، نو هغه مختلف حکمتونه قرآن ذکر کړي دي. کله الله رب العزت فرمایي چې ما دا قرآن د دې دپاره نازل کړی دی، لکه سورة ابراهیم ابتدا کې وایي کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. دا کتاب ما نازل کړی دی تا طرف ته د دې دپاره چې ته دا خلق د کفر او د شرک او د جهالت د تیارو نه روباسي، توحید طرف ته، ایمان طرف ته، سنتو طرف ته، علم طرف ته روباسي. کله وی قرآن می دې دپاره نازل کړی دی چې ته د دې قرآن په ذریعه سره د خلکو په مابین کې څه وکړې، فیصلې وکړې په قرآن سره. لتحکم بین الناس بما اراک الله، چې ته د خلکو په مابین کې فیصلې وکړې. کله وی دا قرآن می دې دپاره نازل کړی دی لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، چې دې په آیاتونو کې سوچ او فکر او تدبر وکړي او د عقل خاوندان د دې نه پند او نصیحت واخلي، فائدہ ته اوچته کی. نو د قرآن کریم اصل مقصد د نزول هغه دغه ده چې په قرآن کریم کې انسان سوچ او فکر وکړي، تدبر وکړي او د دې نه هدایت حاصل کی، پند او نصیحت ته واخلي، عقیدت زده کی، د ژوند تیرولو طریقت زده کی، د الله قوانین وپیژني، د هغې مطابق خپل ژوند تیر کی او دغه قوانین په خپل معاشره کې، په خپل ملک کې دا نافذ کی او د دې مطابق فیصلې وشي. نو د قرآن کریم د نزول مقصد دا ده تدبر او فکر کول په قرآن کې. د دې وجنه الله رب العزت منافقینو ته زجر او رټنه ورکوي په عدم تدبر چې هغوی په قرآن کې سوچ او فکر نه کوي. ګورئ الله فرمای افلا یتدبرون القرآن، آیا دوی فکر نه کوي په قرآن کې؟ مفسرین معنی کوي افلا یتدبرون القرآن اے افلا یتفکرون فی مواعظ القرآن، افلا یتفکرون فی مواعظ القرآن، آیا دوی فکر نه کوي د قرآن په وعظ کې؟ کم وعظ او نصیحت چې قرآن کوي نو دوی هغې ته سوچ نه کوي. د قرآن کریم په آیاتونو کې سوچ او فکر نه کوي چې تدبر پکې وکړي، سوچ پکې وکړي، فکر پکې وکړي چې الله څه وایي. د سوچ او د فکر او د تدبر د پاره د ټولو نه اول ضروری دا ده
چې سړی لفظي ترجمه زده کی په معنی ځان پوي هغه نفس بیا په تفسیر د ځان پویولو کوشش وکي چې الله د آیاتونو کې سوي دا تدبر او فکر وکيو کی او قران کریم کې سورہ محمد کې 24 نمبر آیت کې شپږشتمه سپاره کې 24 نمبر آیت د سورہ محمد هغه کې الله رب العزت منافقین ته په عدم تدبر باندې زجر او رټنه ورکوي شپږم اومه رکوع ترمنځ شپږشتمه سپاره سورہ محمد آیت نمبر 24 الله فرمای افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن آیا دوی تدبر نه کوي آیا دوی فکر نه کوي په قرآن کې یعنی د قرآن په آیتونو کې د قرآن په احکامو کې د دې په مواعظو کې سوچ نه کوي ام علی قلوب اقفالها او کو پزړونو د دوی باندې تالی دي ولې سوچ او فکر نه کوي چل څه شوی دا ولې ستا زړه بنده ستا د عقل او د سوچ او د فکر زیته تاله لګیدلې ده عقل په کوم ځای کې مازغو کې نه وي زړه کې وي ښا محل زړه ده ام علی قلوب اقفالها په کوم ځای باندې وي تاله لګیدلې دي قلوب اقفالها پزړونو باندې تاله لګیدلې دي سوچ او فکر دغه سره کیږي نو الله فرمای آیا د دوی پزړونو باندې تاله لګیدلې دي د سوچ او د فکر زید دوی بندا څه چل ا مقفل دا قفل تاله ته وای پارابای کې مقفل چې بند وی تاله وته لګیدلې وي نو څه چل شوه دی ستا زړه بندا سوچ ولې نه کوي آیا الله ورته تاله چولې دي تاله خو زړه درکړې دی عقل درکړې دا دماغ دل درکړې دي چې پاغي کې ته سوچ او فکر وکې په دې قران کریم کې ولې نه کوي چل در باندې څه شوه نو دا د ډیر زجر او د ډیر رټنې د پاره دایته وای دا یو ځان له موضوع ده ها طيب د سحران غونته شو چې دا نه نسوي چې عقل زې کم یو ده دا ځان له موضوع ده چې د عقل زې چې کم ده نو دا دماغ دی او خدا زړه ده ځا ان شاء الله په دې به ټیم خبر وکړو افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها دغه شانتي سوره مومنون کې الله رب العزت 67 نمبر آیت مومنون اتلسمه 67 نمبر آیت سوره مومنون التدی مشرکین مبارک وي دلته په منافقین مبارک ویل اٹھاسٹھ نمبر آیت افلم یدبروا القول افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین افلم یدبروا القول الله فرمای آیا دوی څه نه کوي فکر نه کوي دوی په دې خبره کې ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین چې قران دی نیو راغلی دی دوی لرا هغه سیس چې نو راغلی پلارانو د دوی مخکنو تا مطلب دی قران کې سوچ نه کوي دی ته دې کتاب راغو چې دی پلارانو ته نو راغلی د دوی مشرانو ته نو راغلی نو دی قران کې دوی ولې سوچ او فکر نه کوي ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون آیا دوی دا پیغمبر نه پیژني د رسول نه پیژني چې دوی دغه نه انکار کوي نو افلم يدبروا القول اول دوی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها نو د قران کریم دې وجه نه ګوره په علماو کې په دې مسلې کې اختلاف تا چې قران کریم اصل مقصد دنیا ته درتلو پدې کې سوچ او فکر کول او تدبر کول دي چې پدې
په معنی او په تفسیر باندې سړی ځان پوي کی بغیر سوچ سمجھے قرآن نه وای دی آیت تلک دی الفاظ ته سوچو کوي الله فرمایل افلا يتدبرون القرآن دا سینه دی ویلی افلا يقرؤون القرآن یا د سهونه چې افلا يتلون القرآن چې دوی د قرآن تلاوت نه کوي آیا دوی قرآن نه لولي عبدالسلام شیخ صاحب رحم الله خبر چې آیا دوی ختمونه د قرآن نه کوي هغه ولې نه کوي د قرآن ختمونه کوي خو معنی ته سوچ نه کوي په تفسیر ځان نه پويوي نو صرف په قرات او په لستلو باندې خو ته د دې نه څه فائدہ نشي اغستله مطلب د ژوند مقصد ته نشي حاصلوله قانون ته نشي زده کوله احکام د حلال او د حرام باندې ته نه پويږي چې په معنی نه پويږي تا ته پته نه لګي چې اوس د آیت کې خال الله سوې دا چاله زجر ور کوي چاله رټنه ور کوي په دې کې صداقت د قران ذکر کوي څه مسله ده دا خو به ته اله پوښي چې کله ته ترجمه زده کې تفسیر زده کې تا ته د یو آیت پته ولګي چې دې کې حلال او حرام مسله ده په دې کې د پیغمبر د صداقت مسله ده په دې کې رد مشرکین ده په دې کې رد منافقین ده په دې کې دادی دې وجنه اختلاف په علماو کې او وختي ما خبرو کو خو به کټ کا بل مې ذکر کا اختلاف د علماو په مابین کې چې آیا بغیر سوچ سمجھے د قران تلاوت کوي په دې ثواب ملاويږي که نه ملاويږي ګوره امام قرطبي او د لوی علما مفسرین اغه دا خبره کوي چې یو سړی د قران کریم تلاوت کوي او په معنی ځان نه پوي نو د ته اجر نه ملاويږي د ته به اجر نه ملاويږي خودی مسئله کې لب تفصیل دا بعض خلک به ډایرکټ فتوا ورکي وګوره د یی چې قران تلاوت کوي نو بس دې ثواب نشته ایته به دا خبره جوړه کی دا عبدالسلام شیخ صاحب احسن الکلام کې لیکلي دي هغه خپل نظر خپل قول ذکر کړه خپل رائے دا ذکر کړی دا چې کم سړی د قران کریم تلاوت کوي او صرف تلاوت کافی ګڼي صرف تلاوت کول کافی غنی دی خپل نجات ته پاره د قران د حق ادا کولو د پاره چې مړه بس ترجمه ته ضرورت تفسیر ته ضرورت معنی د کولو ته ضرورت ځان پویولو ته پکې ضرورت او صرف ختم کوو بس د الحمدلله شور کوو او الناس پوری لګي او ختمونه کوو نو هغه وای کس یو سړی بالکل دې ته حاجت او ضرورت د دې نګړي او صرف تلاوت کافی غنی نو بیا ته صرف په تلاوت مجر نه ملاويږي به ورته نه ملاويږي البته که یو سړی کوشش کوي د زده کړې چیرې ز ترجمه ته کې نم تفسیر ته کې نم خواري کوما په قران ځان پویم نو دا لګې د دکا کوششم کوي د قران د زده کړې او ور سره قران تلاوت هم کوي نو په تلاوت وتا اجر ملاويږي او په پوي حاصله ولو وتا اجر ملاوي او یو سړی دې څه د چاغه سره اړه دا پرواګان نه کوي بس ټول مر صرف ختمونو ته کار ویلې د ځان د پویولو کوشش نه کوي نو وای دې سړی ته بیا اجر په نه ملاويږي په مسلې پوه شوي او په دې تفسیر البحر المحیط تفسیر قرطبی روح المانی د سلول مفسرینو دا مسله لیکلې ده چې آیا صرف د قران په تلاوت باندې چې په ترجمه او په تفسیر سړی ځان نه پويوي به په اجر ملاوي کنه ملاوي چې څوک هغه علما چې وای اجر ملاويږي هغه د هغه حدیث نه استدلال کوي په کوم احادیثو کې چې د قران کریم د لستو د قرات اجر او ثواب ذکر شوی ده لکه مثال په تور نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو حدیث کې رضی غالبا ترمذی حدیث ته چې کم سړی د قران کریم تلاوت کوي په یو حرف باندې لس نیکي ملاويږي نو بیا نبی رسول الله فرمایي چې لا اقول لكم الف لام میم حرف زه تاسو ته نه ویم چې الف لام میم یو حرف ته بلکې الف ځان له حرف ته لام ځان له حرف ته میم ځان له حرف ته په خبره پوه شوي کنه لکه مطلب په یو الف لام میم دیرش نیکي ملاويږي او به دې ځنه علما دا استدلال کوي چې وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مثال کې هغه حروف ورکو چې حروف مقطعات دي او د الف لام میم په معنی سره نه پويږي
او په دې اجر ملاويږي نو پته لګي چې په معنی نه پويږي مجرشتا وای ځکه مثال کې دي حروف ور کړی دي خو کو یو سړی به صرف د دین استدلال وکي نو هغه دغه سړی به ټول مرزان نه بس همدغه کافی غني او هغه سره د ترجمه او د تفسیر ضرورت نه غني بس هغه حدیث کې راغلي لس نیکي په یو حرف ملاويږي نو په یو حرف لس نیکي ملاويږي خو کوشش کوا قران زده کوا صرف تلاوت کافی ما غنا خبرې پوه شي تلاوت هم کوا ور سره چې کم دی نو د قران د زده کولو لپاره کوشش او مهنت هم کوا نو الله بدل پاغه مجر در کوي په دې بم دل در کوي نو ای افلا یتدبرون القرآن آیا دوی تدبر نه کوي په قران کریم کې فکر نه کوي یعنی افلا یتفکرون القرآن یا افلا یتفکرون فی مواعظ القرآن تفسیر سمرقندی وای ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دا د قران عظمت ذکر کوي صداقت د قران ذکر کوي چې دا قران دی الله کتاب دی دلیل صدا دلیل دا کچیر تدا قران دی غیر الله دی طرف نه وي په دې قران کې به ډېر اختلافات وي د خلکو په کې ډېر اختلافات مونږ وي یو ځای کې به مسله یو شان کړي وا بل ځای کې به بل شان کړي وا اختلافات په درې قسم دي اختلافات په څو قسم دي په درې قسمه یو توي اختلاف تناقض اختلاف تناقض دا څه دی چې لکه یو ځکه قران کریم ویلې وی چې ر توحید چې کوم دی دا ډېر اهم سیز ده او شرک چې دا ډېر ناکاره دی بل ځکه به چې نه مړه خیر دا شرک دومره غټه ګناه نه ده کوچاو ګون سب باک نشتا لکه مطلب چې بالکل تضاد وي چې تضاد وی تضاد چې یو ځکه وی چې دروغ ناکاره دی بل ځکه کوئی دروغ دی یو ځکه کوئی چې شرک ناکاره ګناه کبیره ده الله وی زینب خو بل ځوی نه مړه خیر ده بس چا چاته به هم نو دې ته تضاد وای چې د متضاد خبره دغه اختلاف ته یو دې ته وای اختلاف تناقض بل اختلاف ته اختلاف تفاوت اختلاف تفاوت دې ته وای لکه یو ځکه قران کریم کې دغه په الفاظو کې فصاحت او بلاغت تا ډېر فصیح او بلیغ کلام ده او بل ځکه قران کریم کې 10 الفاظ الله ذکر کړی وی چې بالکل ساقط او مردود وی بالکل د فصاحت او بلاغت نه عاری کلام وی پاک کلام وی دی غنه یعنی یو عام انسان غونته خبري وی دا دویم قسم اختلاف دریم قسم اختلاف هغه تعامل دا هغه اختلاف تا لکه اختلاف د قرائت د بعض امامانو په نسبت باندې یو قرات یو لفظ چې کم دی نو لکه مثال په تور مثال بدل درکم امام حمزه د قرات چې کم او امامان دي پاره کې د امام حمزه په نسبت باندې د یو شاګرد خلات تر نقل کړی دي چې په سوره فاتحه کې دا ډومبه چې کم الصراط تا اهدنا الصراط والمستقيم الصراط دا صوت په ځای باندې سین ده الصراط دیو قرات مطابق د بل امام قرات مطابق په الصراط کې دا صوت چې کم ده دا په اشمام د ذا سره ده دا د سبا شری خبرې دي دا په اشمام د ذا سره یعنی الصراط د بعضی ملکونو کې چې امام قراتونه کوي کړه نو تاسو چې تاسو واورئ نو به وایي دا داسې لکه علیهم پځې وایي علیهم یا مالک یوم الدین پځې وایي مالک یوم الدین نو دا قراتونو اختلاف ده دغه د قراتونو اختلاف دا بد نه ده ځکه د سره ترجمه نه بدلیږي د قران په حسن کې د سره فرق نه راځي قران کې دا ډومبي دوه قسمه اختلافات اختلاف د تناقض او اختلاف د تفاوت دا په قران کې نشته بل یو خبره د دینه دا معلومه شو د دې آیت نه د اخرنۍ حصے نه چې د مخلوق کتاب وی دا به د اختلافاتو نه پاک نه وي دې کې به خامخا نقصان وي خامخا به پکې غلطي وي دا خصوصیت د الله د کتاب ده بس دا د الله د کتاب خصوصیت ده د دینه علاوه چې څومره د مخلوق کتابونه دي خامخا به کمې زیته پکې
کاغه بخاری شریف ته او کاغه مسلم شریف ته او کاغه ترمذی شریف ته او کاغه ابو داود او ابن ماجه دا په خبره پوه شوي خامخا به پکې رد او بدل پکې وي کمزوري خبري به پکې وي ځکه دا د مخلوق کلام دا که د مخلوق کلام دک شانته بالکل پاک شي نو به د الله د کتاب او د مخلوق په کتاب کې فرق شو دې وجنه الله دا وای ولو کان من عند غیر الله کچری وې دا قران من عند غیر الله د غیر الله د خوانا د الله نه علاوه د بل چا د طرفنا لوجدو خامخا مندل بودوی فيه پد قران کې اختلافا کثیرا اختلاف ډیر اختلافات به پکې مندل وي یعنی مطلب د مخلوق دومره غټ کتاب چې د قران غونته ډیر سپاره کتاب وی غټ کتاب وی او دې کې د اول نه تر اخره ټوله خبره یو شانته ده کله مخلوق داسې کتاب نو خامخا پکې کمې زیته رضی چرته به خبرو کې فصاحت او بلاغت وی چرته به پکې چې کم دنو فصاحت او بلاغت نه غورځیدلی خبره وی چرته به یو شان خبره کړي وی بل ځای کې به دغه خلاف خبره راوړي وی دا د مخلوق کتاب دي سکیدې شي خو د الله کتاب دا د اختلافات او نفاق تا چې کله په قران کې دسه اختلاف نشتا نو دا دلیل دی د خبره چې دا قران صرف او صرف د چا کتاب دا د الله کتاب دا د مخلوق کتاب نه دا ګور کله مخلوق کتاب وي نو د مخلوق کتاب په وخت ریدو سره هغه کې کمزوري رزي ځکه یو زمانه کې وبکه یو شان خبري وي جدید دور کې نوي مسائل براشي او پاغه کې بیانوي یو ځکه به خبرو کې فصاحت او بلاغت وي کې دې شی بل سړی دیغه په مقابله کې کتاب ولیکي او دیغه خبرو کې ډیر وزن وي نو داسې قسمه اختلافات او دا قسمه خبره د مخلوق په کتاب کې راتلې شي یا مطلب د مخلوق د کتاب مقابله کې دی شي خو د قران مقابله د هغه نزول د وخت نو حاله تر قیامت پورې سو کې مقابله نشي کوله زړیږي نه خوند نه خرابېږي کلم چې قران ته کې نه د قران درس او تدریس کوي خوند پکې د په هر زمانه کې عجایب نه ختميږي داسې ناشنا عجایب پکې دي الله په کتاب کې حکمتونه چې کم دینو نه کمیږي علوم چې کم دینو نوی تفسیرونه چې لیکل شي نوی جدید مسائل ته روباسي په هر وخت کې دا د قران یو ناشنا شان ده دا د مخلوق کلام کوي بس هغه وخت سره ټچوي اوس چې دی وخت کې ته دا آیاتونه لګوي ته به تا خو لکه چم دی وخت لري را لګل چې به رستو زمانه سره ته به دا خدا څنګه چل عجیب اونته خبرې دي نو دا د الله د کلام خصوصیت تا چې دا د اختلافاتو نه بچتا لفظي ترجمه ته ګورئ افلا يتدبرون القرآن آیا دوی تدبر نه کوي فکر نه کوي په قران کې ولو کانا کچریوه دا قران من عند غیر الله یعنی دنس د غیر الله نه یعنی د غیر الله د طرفه لوجدوا خامخامندل بودوی فيه په قران کې اختلافا کثیرا اختلاف ډیر